د نظر بد دپاره بهترین او مجرب وظیفه دا 4 قلې دي. نو د مورکې له پکاره چې په خپلو بچو باندې سهار او ماښام یو پر آیت الکرسی او 4 قلې په وایي ان شاء الله ټوله ورځ به د نظر بد نه د شیاطینو نه جناتو نه دا محفوظ وي ان شاء الله. ماشاءالله ډیر خلک د رشتو د لپاره پریشان وي. اکثر زموږ په دې کمنټونو کې موږ سره داسې رونه یا رابطې کوي، خویان دې مرا سره رابطې کوي چې د رشتو د لپاره راته ښه یو وظیفه وښایي چې الله تعالی زموږ د رشتو کې نو هغې دپاره څه مجربه وظیفه یې هغه هم ووایي. زیاتره احتشام به یې رشتو کې چې کومې دا رکاوټې بندي شي ورپسې شاته، او د دې لپاره هم یو اسان او مجرب وظیفه ده په پابندۍ سره دا سهار او ماښام کوي یا عزیزو یا معزو. ان شاء الله الله به داسې بهترین رشته درکړي چې تاسو به ته په خپله باندې حیران شئ. بل دویمه خبره دی کې دا د اجازه کې پیدا ده چې په معاشره کې به د خلک عزت هم ډېر زیات کوي. یا عزیزو یا معزو، یا عزیزو یا معزو څومره ویل دي دا 101 پیرې سهار 101 پیرې ماښام نه بعد خو ډېره زیاته مجربه ده جي، فواید ډېر زیات دي جي. احتشام به نن سبا کور په کور باندې دا مشکلات دي، جنگ جګړې دي، چاته د سحر مسله ده، چاته د جناتو، چاته د جادو مسله ده، څوک په ډپریشن کې مبتلا دي. نو د هغې دپاره یو اسانه او مجربه وظیفه دا ده که نه جي چې ټول وروڼه خویندې دا په غور سره وره چې منزل شریف ډېر وایي جي، سهار او ماښام منزل شریف ډېر وایي او 100 پیرې ورسره استغفار وایي. ان شاء الله ستاسو په کور کې به جنات، سحر، جادو